अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम जी नन ममुंगा शोरोको यूनिट 3 कमची द फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन इन प्लांट्स पबारक के दे चलो शोरोको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंट्रोडक्शन इन previous grades you have learned about the factors food sunlight and water necessary for the survival of animals and plants. All living things need food for their survival. They get energy from the food to perform different functions. Animals use prepared food while plants prepare food in their leaves through a process called photosynthesis. Similarly, all living things get energy from the food through a process called respiration. In this unit, you will learn about photosynthesis and respiration in plants. तो दे पहला पेकरे मतलब दे in previous grades you have learnt about the factors food sunlight and water necessary for the survival of animals and plants. दे मतलब दे چې पिछले क्लासों में यानी कम مخکنی क्लासेस چې تاسو دي یعنی 5th क्लास 4 क्लास هغه کې مونږ ویلو سم ویلو فیکٹرز کم فیکٹر فوڈ سنلائٹ اور واٹر کم چې ضروری دی सर्वाइवल जिंदा रहने तब द प्लांट्स और द एनिमल जिंदा रहने तपारा چې कम ضروری دي اوس all living things need food for their survival سونه چې هم موږ سره جاندار دي هغه ژوندي اوسېدو تپاره هغو ته فوډ پکار دی یعنی خوراک پکار دی they get energy from the food to perform different functions دا چې کم موږ سره living things دي دا انرژي حاصله د فوډ نه مختلف قسم کار کولو لپاره Animals use prepared food while plants prepare food in their leaves through a process called photosynthesis. دې مطلب دی چې animals هغه تیار خوراک اخلي استعمالي یعنی انیمل چې موږ سره کم دي هغه ځان له خوراک نشي تیارولی او پلانټ چې کم دي هغه ځان له خوراک تیاری په لیوس کې د کم په مدد سره د فوټوسنتھسس یو پروسس دی کم چې پلانټس کې کیږي ته هغه په ذریعہ باندې ځان له خوراک تیاری صحیح شو انیملز چې کم دي هغه خو انیملز کې دا ټول هیومنز هم راځي انسانان هم راځي او نور چې کم موږ سره دا انیملز کاو شو هارس شو دا ټول موږ سره انیملز دي نو دا سره دا خو تیار خوراک اخلي یعنی تو ګوره غیا خوري دا کاوز نو هغه سره هغه خو پلانټس ځان له پلانټس تیار کړي او هغه ډایرک اخوري او څنګه چې هیومن بینګز دي هیومن بینګ هم ټول تیار خوراک کوي یعنی کم روټۍ چې خوري هغه پلانټس تیار کړي او هیومنز یې ډایرک اخوري نو ته دغه مطلب دی د سنټنس چې انیملز یوز پریفیرډ فوډ انیملز چې کوم دي هغه تیار خوراک استعمالوي او پلانټس چې کوم دي هغه ځان له خوراک تیاری په لیوز کې د کم پروسس په ذریعہ د فوټوسنتھسس په ذریعہ باندې Similarly, all the living things get energy from the food through a process called respiration. دغه شانتي تمام living things چې دي هغه انرژي حاصله ته خوراک نه د کم پروسس په ذریعہ د ریسپایریشن په ذریعہ ګوره ته اوس چې انیملز چې کم دي هغه خوراک وکي صحیح شو
د هغې خوراک څه وشي ډایجیشن وشي. ډایجیشن وشي هغه بیا زموږ څه کې په وینه کې شامل شي. په وینه کې شامل شي نو هغه بیا زمونږ وینې نه زمونږ سیلز ته لاړ شي. سیلز کې بیا ته دغه خوراک سره ریسپایریشن وشي، یعنی بریک ډاون وشي او موږ ته انرژي واخلو. دغه شانتي ټول لیوینګ ارګانیزم چې کوم دي هغه انرژي حاصلوي د خوراک نه په کوم یو پروسس په ذریعه د ریسپایریشن په ذریعه باندې. صحیح شو. په دې یونټ کې به مونږه د فوټوسنتھسس او ریسپایریشن وایو په پلانټس کې. اوس به مونږه انټرنل سټرکچر اف لیف شروع کوو. تاسو ګوره کتاب ته. In previous grades you have learnt about the structure of a leaf in terms of its shape and venation. Now you will learn about its internal structure. If a thin transverse section of a leaf is observed through a microscope, it has the following three main layers of tissues. په دې پیراګراف کې وایي چې previous grades کې تاسو ویلی دی you have learned तुम लोग सीख चुके हो. تاسو ویلی دی د لیپ سټرکچر باره کې او د دې وینیشن باره کې. وینیشن څه ته وایي؟ په لیپس کې چې کم وین یي هغې ته مونږه وینیشن وایو. دا یو ډایګرام کې دا وګورئ، دې ته مونږ څه وایو؟ وینیشن وایو. دا وینس یو مین وین دی پکې، هغې نه بیا سب وینس وتې دي، دې ته مونږه وینیشن وایو. ته دې 4 ټایپس دي خو هغه ستاسو کتاب کې نشته، بس هغه تاسو مه ګورئ. نو وینیشن اور لیپ سټرکچر باره کې تاسو مخکې کلاسونو کې ویل دي. اوس به د انټرنل سټرکچر اف لیف وایو. صحیح شو. د لیپ چې کله یو تین ټرانسورس سیکشن راوالي او دا په مایکروسکوپ باندې وګورئ، تاسو ته به 3 لیئرز اف ټیشو ښکاره شي. هغه به اوس مونږه وایو. صحیح شو. شروع کوو. فرست لیئر څه دی مونږ سره؟ اپیډرمس. اپیډرمس is the outermost layer that covers the upper and lower surfaces of the leaf. The cells of this tissue are closely packed. The upper surface of leaf is called upper epidermis, while its lower surface is called lower epidermis. The lower epidermis has some small pores called stomata, which helps in the exchange of gases. Epidermis څه دی زموږ سره؟ outer most layer دی. outer most layer دی کم چې ته لیف upper part او lower part کور کوي. صحیح شو. تاسو نه څوک تپوس کې what is epidermis؟ نو بس دا epidermis is the outermost layer that covers the upper and lower surfaces of the leaf. بیا سیکنډ خبره په دې کې څه ده؟ د سیلز چې کوم په اپیډرمس کې نو هغه سره کلوزلی پیک دي. اپیډرمس زموږ سره یو ټیشو دی. ټیشو ته څه نه جوړي؟ د سیلز نه جوړي. په دې اپیډرمس کې دا سیلز ته یو بل سره ډېر جوخي. بیا موږ وایو لیپ لاندې پورشن کم لاندې اپیډرمس دی او بره اپر اپیډرمس دی. نو لاندې سرفیس ته موږ څه وایو؟ لوور اپیډرمس او اپر سرفیس ته اپر اپیډرمس وایو. بیا لوور اپیډرمس کې سمال پورس دي چې هغې ته موږ څه وایو؟ سټومیټا. د سټومیټا په ذریعه باندې لیپ چې کوم دی هغه ګیس ایکسچینجز کوي. ګیس ایکسچینج مطلب دی یعنی څنګه چې موږ ساه اخلو دغه شانتي ونې هم ساه اخلي د څه په ذریعه؟ په سټومیټا په ذریعه. صحیح شو. سټومیټا زموږ سره په لیپ کې په کوم ځای کې؟ نو لوور پورشن اف دی اپیډرمس کې. په دې باندې تاسو پوه شوئ. اپیډرمس کې فرست خبره دا یاد ساتئ اوټر موسٹ لیئر دی چې هغه کور کوي اپر پارت او لوور پارت اف د لیپ. بیا سیلز په اپیډرمس کې ډېر کلوزلی پیک دي. دویمه خبره. دریم
upper surface of the leaf त موږ څه وایو upper epidermis او lower surface ته lower epidermis وایو. په lower epidermis کې موږ سره small pores چې هغه ته موږ stomata وایو کوم چې په gases exchange کې مدد کوي. په دې پوه شوي. اوس په موږ second layer of tissue په لیف کې وایو. second layer of tissue زموږ سره mesophyll دی. mesophyll is the tissue which lies between the upper and lower epidermis. It contains photosynthetic green pigment called chlorophyll. mesophyll tissue چې زموږ سره کم دی دا د upper او lower epidermis په منځ کې so lies between the upper and lower epidermis. بیا دا موږ سره په green photosynthetic pigment په mesophyll cell کې دا موږ سره په څه باندې مشتمل دی په green photosynthetic pigment باندې. صحیح شو. mesophyll زموږ سره second layer دی. دا موږ سره upper او lower epidermis په منځ کې او په دې کې green photosynthetic pigment دی کوم ته چې موږ chlorophyll وایو. third number tissues زموږ سره conducting tissues دی. It lies at the center of mesophyll tissue. It consists of conducting tissues, xylem and phloem. Xylem transports water and salts from the roots to upper part of the plant, while phloem transports food from the leaves to other parts of the plant. Conducting tissue چې موږ سره کم دي دا د mesophyll tissue په سنټر کې درمیان ته پښتو کې ته موږ منځ کې وایو. صحیح شو. دا زموږ سره په xylem او phloem tissue باندې مشتمل دی. conducting tissue زموږ سره دوه ټایپس دي یو xylem دی بل phloem دی. اوس xylem زموږ سره څه کار دی؟ xylem زموږ سره transport of water او salts کوي the roots نه upper part of the plants نه او phloem څه کوي؟ food transport کوي the leaves نه نور parts of the plant ته. conducting tissue کې تاسو فرست خبره دا یاد ساتئ چې دا زموږ سره center of the mesophyll tissue کې. بیا conducting tissue زموږ سره دوه ټایپس دي. نمبر فرست xylem او دویم څه دی phloem. دې ته غور سره ګورئ. xylem چې کوم دی a conduction of water او salt کوي ته کوم ځای نه ته roots نه ته upper part of the plants ته او phloem چې کوم دی هغه transport of food کوي ته کوم ځای نه ته leaves نه نور parts of the plant ته. فود مونږ سره په لیوز کې تیاریږي د فوټوسنتھسس په ذریعہ. دا به اوس مونږ فوټوسنتھسس ان شاء الله بل ویډیو کې ډیټیل سره سټډي کوو. صحیح شو. نو فود په لیوز کې تیار شي د فوټوسنتھسس په ذریعہ او phloem کې هغه ویسي نور پارټس اف د پلانټ ته. صحیح شو. تاسو پوه شئ چې لیف structure تاسو راشي write a detailed note on the structure of the leaf. تاسو به ته دا ولیکئ چې کله مونږ یو ټرانسورس سیکشن اف لیف راوالو او په مایکروسکوپ وګورو دا زموږ سره درې لیئرز اف ټیشو باندې مشتمل دی. فرست اپیډرمس، سیکنډ میزوفیل او تھرډ کنډکټینګ ټیشو. اپیډرمس په ته داسې ولیکئ دا اوټر موسٹ لیئر دی چې دا اپر او لوور پارت اف دا لیف کور کوي. بیا اپیډرمس کې سیلز چې کوم مونږ سره دي دا کلوزلی پیک دي. upper surface of the leaf زموږ سره سي upper epidermis او lower surface ته مونږه lower epidermis. بیا lower epidermis کې زموږ سره small pores دي چې هغه ته مونږه stomata وایو. stomata کار څه دی؟ exchange of gases کوي. بیا مونږه mesophyll tissue زموږ سره د epidermis tissue په منځ کې. صحیح شو. یعنی د upper او lower epidermis په منځ کې دا پراتی. په میزوفیل سیل کې زموږ سره کلوروفیل زموږ سره گرین فوټوسنتھیټک پیګمنټ دی.
द्रेम नंबर जमुंग सरा कंडक्टिंग टिश्यू थी। कंडक्टिंग टिश्यू जमुंग सरा त मेसोफिल टिश्यू पमंस के प्राती तदे दो टाइप्स थी कंडक्टिंग टिश्यू। फर्स्ट जाइलम, सेकंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स का यानी साल्ट और फ्लोएम जमुंग सरा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के तल्यूज ना अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट ताम। सही शो लीफ स्ट्रक्चर बाने पोश इंशाल्लाह बल वीडियो के बाद फोटोसिंथेसिस डिटेल्स रा वायो। वस्सलाम।